په اسلام کې روا دي او که ناروا دي؟ ما په خبرو پوهېږم. زیارت حاصلات خوړل، یعنې زیارت باندې منجور کېنول او ټوټه غوړول او غټ کټی ورته کېنول، جارو په لاس کې ورکول، ښځې ونه راتلل او په هغې جاروګانې وهل او شکرانه اچول، دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي؟ که دیوبندیانو بریلیانو تر اوسه پورې په اسلام کې دا مسله نه حل کړي، سبا به د اسلام غټې غټې مسلې په اسلام کې دوی څه کوي. اصلي دین قرآن او حدیث دی. قرآن او حدیث کې راشي وګورئ چې د قبرونو حاصلات خوړل په اسلام کې څنګه. راشي وګورئ. پروسه کال په بو کې موټر خراب شو، زه ما زیارت ته ننوتم. زیارت ته چې لاړم د مین روډ نه تر زیارته پورې یو بازار دی، کوچی بازار دی، مینه بازار. نه هلکان پې ناست دي، ګوره بازار دی، هلکان پې ناست دي او ښځې پې زیارت ته دي. راشه خورې راشه، واخله خورې واخله، او راشه راشه راشه، او واخله واخله واخله. داسې دي که نه دي؟ تاسو نه دي کتلي؟ تاسو ته پته نه ده؟ ښه، بیا قبر سره یو سنډا کېنولي او مالګه ورته پرته. په دې دومره عقل الله دی چې موږ نه عقل سلب شو، عقل رانه ووت. داسې خیره راته چا کړې ده چې الله دې د انسانیت سر در نه لرې کړي او د خره سر در پورې کړی. د خر مونږ پورې د خر سر تړلی. لږ سوچ وکړه او بدبخت او کمبخت. زیارت لاندې که نیک عمل کړی ما خو به لاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي، نو پاس د هغه د شکرانه او پیسو ته څه ضرورت او بیا په دغه پیسو لږ سی ای ډي غوندې تحقیقات وکړئ چې دغه پیسې بیا ځي چېرته او کېږي پرې څه. والله په دغه پیسو شراب څښلی کېږي، په دغه پیسو جوهري کېږي، په دغه پیسو زنا. اوس مونږ کوایو چې دا ګناه ده، وایي دا اولیا نه مني، بزرګان نه مني. ښه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه مني او بشر ورته وایي. هغه قرآن ویلي زمونږ څه کار؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اے پیغمبره دې خلقو ته ووایه چې مخلوقه زم ستاسو غوندې بشر یم. یوحى الی، زما او ستاسو بشریت کې فرق دا دی چې ما ته وحی کی، زما الله سره رابطه او تعلق دی او تاسو ته دا نه کېږي. دې کو وګورئ، دی ویله پیغمبر نو اپنے آر بشر کہندے پیغمبر کہندن کے ساڑھے آر بشر زم بندے دیکھو گورے تم انسان ہے او ضیاء کم انسان ہے تو په ایمان ہے چې تو ضیاء کیوں کیا خبر کوي تم انسان ہے او دا اوس زمونږ نه گورنر سے چو لګي تو دام انسان ہے نو اول خود دې خار اوس چې په لویه مرتبه کې ناست دی خو هغه یو شان زه انسان یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی زما او دغه انسانیت یو برابر کو بس دغه مقام او زما مقام هغه په بشریت کې الله دا مقام ورکړی چې په بدن باندې به ټول عمر کې مچ نه و په کومه لار به چې تېر شو 3 ورځې به د هغه لارې نه خوشبویي تله یو وینځه یوه وینځه د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه بول په لوښي کې پراته او وینځه ته ووایي چې لوښی واله بار توی کړه
هغې وې صاحب زه خو تږي شوی وم د شپې ما خو اسکلي دي مال چې جوړوبه وي حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بیبي بد کار دې کړی بیا داسې مه کوه تپوس کوه خو ځه ستا د اوو پوښتو نه به د خولې نه د مشکو د عنبرو د پیغمبرو زمونږ بشریت یو برابر دا د علماء دیوبند عقیده ده دا د علماء دیوبند عقیده ده چې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی و تبارک مرید ولا د رسول الله د روضې ګرده راوړې وه ګرده هلته چې جارو یا ګرده هغه ګرده په رنجو کې میکس کړې وه او د شپې به یې سترګو کې اچوله چې دې نه بهترین رانجه بل نور څه کېدی شي دا علماء دیوبند مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه پمفلټ که تاسو وګورئ عقل به م حیران شي چې دا څه شیطانت دی مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه پروسه کال زه دلي ته تللی وم د هغه خانقاه د هغه خلوت د هغه قبر د هغه کور چې ما ولیدو نو یا زما عقیده روپۍ کې پې څلور انې وه والله العظیم چې پې شپاړه مولانا اشرف علي په خپله بزرګ لوی ولي و د هغه التکشف یو کتاب دی التکشف ای کې لیکلي دي چې یو بزرګ بل بزرګ ته راغی چې د دې قبر حال پته مې شوق دی چې دې قبر کې لاندې څه شي دی وی اولیاوان مندن روټي خلاصن لیاوان ولی دې پیر دې خاک سیابي ولی دې گلی دې پتیا دې پیر دې خاک سیابي ولی ورشي د غلجو میاسه مطرې سره غلجي کړی دی قسم په خدای دی چې په ژوند ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکی ورکړي په ژوند راشي چې هغه تاریخ درته وښیم او بیا هغه پټکی والله العظیم چې ما ته وښوده په خوب کې وی دا پټکی دی خو په ویښه مې تنګوم ما او هغه شی چې کوم په خوب کې راته ښودلی و هغه شی د مرګ نه وروستو په کفن کې مې ولیدو غاړې نه یې تاو په ویښه پیغمبر ولا پټکی ورکړي پیغمبر نه پیغمبر چې څوک نه مني خو کافري الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله دا خو ټوله دنیا وایي 1 کروڑ کاله چې لا اله الا الله وی جنت ته به لاړ نه شي چې تر څو د محمد رسول الله نه وي